بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، علب خان شیرپوسټ تاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو خبره ترې وکړو په علب خان ویلفیر فاونډیشن باندې یو رجسټر اداره ده، غواړي چې په رمضان المبارک کې د هغې نه مخکې د ولس خدمت وکړي، خپل ټیم د هغې دپاره چمتو ساتي. کتونکو، دغه ویلفیر فاونډیشن په ماضي کې تاسو کتلی دي، د پوټ په مد کې، د سلایي مشینونو په مد کې، د جوماتونو مدرسو په مد کې، د بورونو په مد کې، ورسره چې کوم دی د نغدو په مد کې د ولس مرسته کړې ده. غواړي چې په دغه رمضان المبارک کې خو د غریبانو سره مرسته وکړي، ملاتړ وکړي، سره د خپل ټیمه، سره د خپل رضاکارانو. کتونکو، زمونږ دغه ویلفیر فاونډیشن کې نه څه تنخوا شته، نه چاله تنخوا ورکوو، چونکې رجسټر اداره ده، خو موږ غواړو چې الله پاک رانه څومره کار اخیستی شي نو هغه وکړو. ډېرو خلکو بوختانونه ولګول، تورونه ولګول، د غریبانو دغه کار کې رکاوټ راوستو یو ډېره غټه خصه وکړله. موږ په دې 3 کاله کې چې د چا ویډیوګانې کړي دي، هغې خلکو له ویډیوګانې کړي دي چې چا سره د موبایل نمبر وي په ویډیو کې دننه، تاسو چې ټوله ویډیو ګورئ نو د هغې نمبر پکې ضرور وي. خو ډېر خلک زموږ د دفتر سره د هغوی رابطې وي، اړیکې وي. په مرزو کې به دې پیرې چې کوم دی نو موږ خپل دفتر پرانیسته کړی ده، هلته کې به موږ خلکو ته چې کوم دی نو کوشش کوو چې ورکو. کتونکو، نه په چا احسان کوو، نه د چا احسان اخلو. معاملات د الله سره ټیک کول دي، د انسانانو سره نه. او دغه هم کوشش دی چې خپل رب رانه رضا شي. بېګا سبا مرد دی، ډېر ژوند تېر شو، لږ ژوند پاتې دی چې دغه لږ ژوند هم په راحته شي او الله پاک هم چې کوم دی وبخي. نو زه بیا وایم چې ډېر خلک وایي چې غلا وشوله، دا وشو، هغه وشو، د خلکو خو بل څه کار نشته، خبرې دي هغوی یې کوي. خو زه دغې خلکو نه پوښتنه کومه چې څه م رالیږلي دي د هغې تپوس رانه وکړئ. چا چې رالیږلي دي الحمدلله پر ورځ په قیامت هم ځینې واریم او په دې دنیا هم هغوی مطمئن وي. دې سره سره موږ په تنګي کې د تنګي خانانو ته، شتمنو ته، دغه شانتې 400 شتمنو ته زموږ خواست دی چې موږ کوم یتیمخانې دپاره ځای اغوستی دی، دغه زموږ خواهش دی، زموږ ارمان دی. دغه د چا داسې نه دي چې یو چا راکړي دی او به دا ځای واخله، نه، دا زموږ د دغه یو خپله یو صله ده. الله پاک چې دا کم انسان لی ورکي، خو په پراپټو کې مې اشتهارات اغوستي دي، په هغې باندې راته چا څه راکړي دي، یا زموږ صحافت کې، یا زموږ چې کومه مزدوري ده، یا داسې یار دوست دی چې هغوی پکې کړي دي، داسې خویندو پکې را سره مدد کړی دی، دا نه چې نه دی کړی. خو ډېر پکې چې کوم دی نو موږ په د طریقه چې ورکړي دي او هغه سیسټم هم چې کوم دی نو بحال کړی دی. اوس دی کې یتیمخانه جوړول په دې سیمه کې تحصیل تنګي کې ډېر زیات یتیمانان دي، ډېر زیات یتیمانان دي. د هغې نه چې د معاشرې د ناسور جوړېږي نو چې موږ یو ښه وګړي ته جوړ شي، ښه تعلیم یافته شي، ټیم شته، رضاکار شته، کار به روان وي. خو را روانه روجه ده، ګراني ډېره زیاته ده. یو سړی وایي زه په خپل لاس لګومه، نو موږ ته خلک راځي را دي شي د خپل زکات خیرات دی، هر سړي له چاله 15,000 ورکوي، 2,000 ورکوي، 1,000 ورکوي، 3,000 ورکوي. د ورځې د حساب سره خلک راځي په خپل لاس ته ورکوي. څوک وایي چې په دې باندې پوډ واخله. موږ سره په زرګو خاندانونه دي، په سوونو هم نه دي، او ټول چې کوم دی نو د هغوی موږ سره رابطې دي. نو چې چا څه قسمت کې وي هغه به هغې ته رسېږي. موږ د 8 میاشتې چې کوم دی نو مسایل تاسو ته پته وه، مونږ کار کړی دی، دا نن چې نه دی کړی، خو د خلکو نمبر هم پیچولی دی، ورسره چې کوم دی د کیمرې نه هم لږ سایډ ته کار کړی. ډونر چې کوم دی د هغې حواله مونږ هغه شان نه ده ورکړې، ځکه چې ډونر پسې هم کنځلې کېږي، خبرې ترې کېږي. هر سړي بس یو ټرینډ یې جوړ کړی چې دا پیسې ځان ته وایي، دا پیسې چې کوم دی نو په دې باندې خپلې خرچې کوي، خپل اخراجات کوي، خپل کاروبارونه پرې کوي. علب خان شیرپو ژوند چې کوم دی یو کولو کتاب دی، کونټ یې چک کولی شي، پراپرټي یې چک کولی شي، چکر یې چک کولی شي، خوراک څښاک یې چک کولی شي، جامه پیزار یې چک کولی شي. دغه ژوند دی دا هم په 3,500 روپۍ ځان له اغوستی دی او ژوند پکې تېرو. دغه کپړې چې کوم دي دا مچولي دي، د 3 کالو کپړې دي. نم دا سیزونه میزونه چې کوم دی ځیب نه راکوي. بیا هم خلکو ته دا وایم چې څه فرشته به نه یم، خو صاف یې نه دي. او چې وي 3 پیرې حدیث مبارک دی چې 3 پیرې شهید شي او ژوندی شي، 3 پیرې شهید شي او ژوندی شي. نو شهید چې کوم دی دا نه مري، خو پردي حق چې کوم دی نو دغه شهید ته هم نه بخښلی کېږي. په دې هر څه یقین دی، په دې ایمان دی.
علماو سره ناست یو الحمدلله د چارسدي چې څومره ستر علما دي عزت هم کوي درناوی را کوي دعاګانې راته کوي اپیلونه راله کوي نو دا کار موږ الله پاک اخلي ما همیشه وي چې ډېر ګران کار دی او ما چې پکې څومره سختې تېرې کړې څومره الزامونه ما برداشت کړل په سوشل میډیا باندې څومره ټرند چلیږي چې څوک هم نوم اخلي نو د الف خان شیرپو د نوم نه بغیر شیر کولی نشي د هغه نوم به پکې ضرور یادوي په هره طریقه به یادوي چې دا چلو شو هغه چلو شو نو الله په خوبي نبره یو رب دی غیبت چې څوک د چا کوي یا په چا بوختان لګوي یا چا پسې دروغ وایي نو د مړ رور غوښه خوړل دي نو دین ته لږ نږدې کېدل دي د اسلام د اصولو نه لږ ځان خبرول دي چې اسلام څه وایي په چا تور لګې بوختان لګې د دې په تناظر کې چې کوم دی نو څه دي یو عملی کار دی یو په میډیا باندې کینی یو خلک چې کوم دی نو ځانه مفتیان جوړ کړي او مولیان جوړ کړي موږ پریکټیکلی ژوند ښایو یو سړی وایي چېرې الف خان شیرپو داسې دی الف خان ویلفیر فاونډیشن نو یو ورځ ورسره تېره کړې 2 ورځې ورسره تېرې کړې یو هفته ورسره تېره کړې نو ما سره په لار لاړ شي نو ما سره هم روزګار وشي نو چې کله هم روزګار وشي نو زما د ژوند نه به خبر شي پریکټیکلی په دې اورېدو په دې باندې یقین مه ساتئ نن سبا خلک دروغ هم چې کوم دی په دومره انټرنیشنل طریقه باندې وایي چې په هغې کې کلمه هم تېره کړي قرآن هم وخوري په هغې کې هر څه وکړي د خپل رب نه ډېر زیات تېرېږو دا کار رانه الله پاک واغسته الحمدلله پښتونخوا کې رانه چا زیات کار نه دی کړی ډېر په دلیل سره په منطق سره دا خبرې کوم او ټول هر څه زموږ په ریکارډ باندې پراته دي خو روجې دپاره الف خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن یو رجسټر اداره خپلو شتمنو وروڼو خویندو ته کتونکو ته التجام کوي دغه خبرې مو سره شریکوي نور په چا زور نه دی زموږ په سعودي عرب کې هم تنظیم شته په دوبۍ کې هم شته نو داسې نور ملګري وي هغوی رابطې کوي نو بلکل راسره رابطې کولی شي یو سړی ځان څنګه مطمئن کوي په کومه طریقه باندې چې روپۍ ورته شمیره په دې طریقه باندې دا څیز ورله ورکړه په دې طریقه باندې نور یو الله پاک فیصلې په نیتونو کوي د چا څنګه نیت دی د زړونو نه چې کوم دی نو الله قادره دی انسان نه یو سړی چې کوم دی پیسې چاله ورولېږلې هغه خپله ذمه خلاصه کړه په کوم نیت یې ولېږلې دلته کې چې چاله رالی بوج پده شو دی دا قرض په دې دنیا څنګه خلاصي او په آخرت باندې او کتونکو په دې سوچ وکړو چې مرګ شته نن موږ د دې ځمکې د پاسه یو سبا به موږ د دې ځمکې د لاندې یو هلته هم راسره حساب کتاب کېږي او په دې دنیا باندې هم کېږي نور زموږ ژوند ښکلې تېرېږي خو ساګ وي او خو توره وي او خو سپوره وي خپل دغه صحافتي سرګرمۍ کوو خو ډېرو خلکو راته کالونه وکړل یعنې خپل ځاني مې هغه شانتې سوچ توجه نه وه وایي څه قسمتي څنګه کېږي دا هم ډېره غټه سټیم نه غواړي زموږ کار چې کوم دی نو هغه په سهولو دروازې خلکه ډیل کول دي خو بهرحال موږ دغه روژه کې غواړو ستاسو په تعاون سره ستاسو په وینا باندې ستاسو په مرسته باندې چې د دې خلکو مدد وکړو او خو داسې هم نه وي نو په خپل چم ګاونډ کې د غریبانو خدمت وکړې ګراني ډېره زیاته ده ژوند ډېر د کړمو سره مخ دی او د خلکو مدد ضرور وکړي زکات خیرات دی پرې بلکل په صحیح معنو کې ورکړي چاله هم چې ورکوی ورکړي چې کوم ځای کې هم بروسه وي کوم ځای کې هم یقین وي هلته یې ورکړي خو دې پرې حالات ډېر زیات خراب دي ګراني ډېر انتخا ته رسېدلې ده په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ زموږ په دعاګانو کې انشاءالله بیا به راځو خبرې به کوو ډېره مننه